بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما. منگو تاسو د علم مناظره اثبات فضائل ضرورت ابتدائی بحث نویلو نننی زمنگ سبق د علم المناظره تعریف موضوع او غرض بیا د مناظری چې کوم قسمین دي مناظری تعریف او د دې مقابل د دوه قسمونو تعریف او ابتدایي چې کوم اشیاء د مناظری د بحث د لپاره ضروری دي هغه به ان شاء الله وایو. اول به وایو علم المناظره دا کم علم دی هو علم المناظره یو علم دی یعرف به چې پیجندل شي پدې کې چې پیجندل شي پدې علم باندې کیفیت آداب اثبات المطلوب طریقہ د ثابتولو د خپل مطلوب هو علم يعرف به کیفیت آداب اثبات المطلوب دا یو داسې علم دی چې پیژندل شي په دې علم المناظره باندې طریقه د ثابتولو د خپل مطلوب خپل مدعا او دعوا په کومه طریقې سره ثابته او نفيه یا پیجندل شي په دې باندې طریقه د نفي د مطلوب تکم سیز نفي کې او نفي دلیله مع الخصم یا نفي د دلیل د خپل مقابل سره مقابل دلیل پیش کو داغه د دعوی نفي به څنګه کې داغه د دلیل نفي به څنګه کې خپل دعوا به ثابته څنګه نو چې په کوم علم کې دا اشیاء پیجندل شي هغه علم توي علم المناظره. موضوع علم المناظره علم المناظره موضوع صدا الادله دلائل من حيث ددي حيثيت انها تثبت المدعى على الغير. علم المناظره موضوع الادله دلائل من حيث ددي حيثيت انها تثبت المدعى على الغير چې دا ثابتي دا مدعا په غیر باندې دا دلائل د دې حیثیت نه چې دا مثبت د مدعا دي دلائل د دې موجوده نو علم المناظره موضوع دلائل د دې حیثیت نه چې دا دلائل مثبت د مدعا دي په غیر باندې دعوا ثابت دي د دې حیثیت دلائل
غرض د علم المناظری د علم المناظری غرض صيانة الذهن عن الخطا صيانة الذهن بچ کول د ذهن دی عن الخطا د خطا کی دونه فی الوصول الى المطلوب پرسیدو مقصود تا چې انسان خپل مطلوب تا رسیدو کې د خطای نه بچی دا غرض او غایه د علم المناظری علم المناظره څه د پاره چې تاسو مطلوب او مقصود دي چې هغه تر رسیږي هي کې خطا نه شي بل طرف ته لاړ نه شي خپل مدعا ثابته سره ثابت نه کړی شي دلائل بو پیجنی مقابل جانب ته جوابات طریقه ذکی دا سجن ذکیږي په علم المناظره کې د علم المناظره غرض او فائدہ دا شو تعریف د علم المناظره موضوع د علم المناظره غرض او غایه د علم المناظره اوس دی مناظره دی مجلس علم نه د دې مناظری د دې مجلس چې کوم آداب دی او د مناظری کوم تعریف دی دا به مناظره په لغوي معنی سره دا یا د نظر نه دی یا د نظیر نه دی مناظره د نظر نشي یعنی دواړه مقابل به یو بل تګوري مخامخ بناسي مجلس د مناظرې بکې معنا د رؤیت د لیدل یا مناظره د نظر نه دی په معنا د سوچ او فکر کولو کلم چې خبري مناظره کې نه سوچ بکې چې سمې خبرې وکړي اسنه چې خپل خبره کې گیر شي مناظره د نظر نه نظر په معنا د سوچ او فکر یا مناظره د نظر ندی په معنی د انتظار سره یو کس خبره کې بل وته انتظار کوي خپل مجلس کې خپل نمبر کې باندې انسان خبره کوي یا مناظره د نظیر ندی معنی دا چې دواړه جانب به کم از کم علما وي دا چې بنی چو کې علم یو بل کې نبی نو دا دواړه به یو بل په خبره نه کیږي نو مناظره یا د نظر ندی یا مناظره د نظیر ندی دا معنی لغوي شو مناظره په معنی اصطلاحي سره مناظره په معنی اصطلاحي سره توجه المتخاصمين توجه المتخاصمين في النسبة متوجی کی دل د دو جګړه کوونکو اختلاف کوونکو د دو ډلو په نسبتي په یو نسبت کې چې دواړه په یو نسبت کې اختلاف دي بین شیئین چې دا نسبت موجودی په مابین د دو سيزونو کې توجه المتقاسمین متوجی کی دل د دو جګړه کوونکو په نسبتي په نسبت کې بین شیئین چې دا نسبت موجودی په مابین د دوو سيزونو کې اظهار للثواب د پارا د کار کولو د حق د پارا د کار کولو د حق معنی بدل متوجی کېدل د دوو مناظرینو چې دا مناظرین اختلاف کوي په نسبتي په یو نسبت نو مراد نسبت تام خبري دي چې هغه تا ظاهري معنی سره حکم ویل شي وي اثبات کې او بل نفي کوي او دا حکم به موجود پچا کې بین شیئین په ما بین د دوه سيزونو کې نو یا مبتدا خبر کې جمله خبریه کې
او یا په شرط او په جزا کې په جمله شرطیه کې او بیا د دې متوجي کېدو د اختلاف کولو مقصد بسوي اظهار للصواب د پاره د کار کولو د حق مناظره د دې د پاره کې حق ظاهر کی خلق تو کې چې دا مسله زمونږ حق او موږ سره دلایل تا شریعت پرانا کې دا ټیک دا شو د مناظره تعریف د مناظره په مقابل کې دوه سيزونه دي مناظره په مقابل کې حق ظاهرول والا ته یو مناظره وي او چې حق ظاهرول په بحث کې مقصود نه دا غي نمونه یاد ودی یو مجادله ده بالمکابره ده مناظره په مقابل کې دوه سيزونه یو ته مجادله او بل ته وي مکابره مجادله څه ته ویل توجه المتقاسمين في النسبة توجه المتقاسمين متوجه کېدل د دوه مناظرینو د دوه جګړه کوونکو په نسبت په نسبت کې توجه المتقاسمين في النسبة بين شيئين لا لإظهار الصواب توجه المتقاسمين في النسبة بين شيئين لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم توجه المتقاسمين في النسبة بين شيئين لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم وکسان جګړه کوي بحث کوي په یو نسبت کې چې دوه سيزونه کې موجود وي لیکن حق ظاهر اول مقصود نه مقصود سوي په مقابل خاموش کول په مقابل غلي کول دي ته وی مجادله عبادت مناظره د مجادله عبادت نه دي ځکه حق ظاهر اول عبادت او دریم د بحثونو مکابره توجه المتقاسمين في النسبة مكابرة توجه المتقاسمين في النسبة بين شيئين توجه المتقاسمين في النسبة بين شيئين لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم توجه المتقاسمين في النسبة بين شيئين لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم ولا لإلزام الخصم توجه المتقاسمين في النسبة بين شيئين لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم متوجه کېدل د دوه جګړه کوونکو په نسبت کې چې نسبت موجودی په مابین د دوه سيزونو کې لا لإظهار الصواب نه د پاد حق ظاهر اولو او نه د قسم خاموش کولو لکه مثال مقصود سوي خلق ته ځان علمیت کار کول خلق ته ځان مشهور اول مناظره به کو په انګلیش کې به کو مناظره به کو په عربی کې به کو نو مقصود حق ظاهر اول نه دي مقابل خاموش کول نه دي چې خلکو ته پته ولګي چې دله خو انګلیش شو مناظره به کو لیکن دا مضبوط جج مخه ته به کو مناظره کې حق مقصود نه لري بلکې فلزان مشهور اول چې مثال د جج مخه تم کې ناشته دا د دا بحث درې قسمه شو اولنې مناظره د مجادله او درې مکابره
مناظره چې دا عبادت دی لکه الدر المختار زمنګ د فقه حنفي معتبر کتاب دیږي کې دي المناظره في العلم لنصرة الحق عبادة مناظره په علم کې د امداد د حق د پاره د کار کولو د حق د پاره د عبادت دی نو مناظره عبادت دی او مجادله او مکابره عبادت نه دی درې قسم بحثونه بیا په مناظره کې دو فریق وي متقاسمین مو وي متقاسمین یو جانب مدعی او بل جانب مدعا علیه دو کسان بحث کې یو بدعوه کې بل بداغي نفي کوي یو به مدعی بل به مدعا علیه وي نو د مدعی تعریفات بس د کول ضروری وي د مدعی څلور تعریفات دي دا بس دکو چې کم جانب مدعی دی به دعوا پیش کړي کم جانب مدعا علیه دی به دعوا نه پیش کړي دی به د مدعی د دعوی جواب لیکي ذمہ داری د مدعی جدا او ذمہ داری د مدعا علیه جدا ده موږ تاسو باول مدعی مدعا علیه پیجنو چې په کومه مسله کې موږ مدعیان یو کوم کې مدعی تعریفات اولنی دلیل د مدعی المدعی من نصب نفسه المدعي من نسب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو التنبيه المدعي من نسب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو التنبيه المدعي مدعي هر هغه څوک دی مدعي من هر هغه څوک دی نسب نفسه المدعي مدعي دی من هر هغه څوک دی نسب نفسه چې ځان روړان دي کې ځان قائم کې د پارا اثبات الحكم بالدليل د پارا د ثابتولو د حکم بالدليل په دلیل سره او تنبیه یا په تنبیه سره مدعی دا ذمہ داری واخلي چې د خپل مخاطب په ذهن کې به دا دعوا ثابتو یا به په دلیل سره وته په ذهن کې کینو او یا به وته په تنبیه سره په ذهن کې کینو المدعي مدعي چې من هر اسوک کې نسب نفسه چې ځان قائم کی لإثبات الحكم بالدليل د پاره د ثابتول حکم په دلیل سره او تنبیه یا په تنبیه سره دا شو اولنې تعریف د مدعي دیم تعریف د مدعي اولنی تعریف کې مدعی ز خپل دعوا په دلیل ثابتوم یا په تنبیه باندې بس دا جانب مدعی دیم المدعی من اذا ترک طریقہ مدعی هر هغه سړی چې د کله خپل دعوا پرېږدي نو دی به پرې خودل شي المدعی مدعی چې المدعي مدعي چری من اذا ترکا ترکا هر اسوک دی ترکا چې دی خپل دعوا پرېږدي نو ترکا دی پرې خودلی شي څه پچا خبره منه ته خپل خبره نه منې پاغه باندې بس تا خلک پرېږدي لکه تا پچا داوو کو پتا زمال 100 روپے نو توس مدعي شي کته د 100 روپو خبره پرېږدي نو باس ته مدعي نشي مدعی من اذا ترک طریقہ څوک چې خپل خبره پرېږدي دعوا پرېږدي طریقه درې پرې خودلی شي دا دیم تعریف د مدعی دریم المدعی من يثبت امرا زائدا المدعی مدعی چې دی من هر هغه څوک دی يثبت امرا زائدا چې دی ثابتي ذاتی خبره چې ذاتی خبره څوک ثابتین هغه ته مدعی لکه مثال څلور مزو مسلمانان په تقلید کې روان او یو سړی را پاسې چې دا شرک دی نو د شرک دا خبره زیاتی وکړه ندی بول دا شرک ثابتی په دلیل سره دی په دې شرک دعوه کې مدعی دی
یا مثال پنځپيري را پاسې پنځپيري وي د مرګ نه بعد روح او جسد مثالی د عذاب ثواب ملاوي نو د جسد مثالی دا خبره زیاتی وکړه د تاسو په دلیل په دې پیش کا چې د دنیا والا کم نیکی یا بدی والا کم جسد دې کارونه کړی د عذاب ثواب نه ملاوي او دا نوی تا کوم ذکر کو زیاتی د دې د پارشتا د دې د پار او دلیل کو المدعي من يثبت امرا زائدا زیاتی خبره ثابتې سلورم المدعي من يخالف الظاهره المدعي من يخالف الظاهر تو چې خلاف ظاهر خبره کوي مدعی هر هغه څوک دی چې خلاف ظاهر خبره کوي ظاهر یو شان دی د هغې نه خلاف خبره لکه مثال ټول خلک ولاړې په مانځه کې خاموشۍ سره مونځ کوي او سړی پکې راپاڅېد امین امین والا خبره د ظاهر نه خلاف د امین والا نوې خبره ده دی بوز مدعی شمار شي دی به د خپل دعوا ثابتوي په دلیل سره چې امین ما ولي المدعي من يخالف الظاهر ده مدعي ثلاث تعريفات المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التنبيه يوم المدعي من اذا ترك الطريق دوا المدعي من يثبت امرا زائدا دري تلورم المدعي من يخالف الظاهر دا ثلاث تعريفات د مدعي دا تعریفات پچا کی وی نو دا سړی به مدعی شمار کیږي دی به دعوا پیش کوي چې پچا باندې دا تعریفات پیش راشي د مدعی په مقابل کې دیم فریق مدعا علیه دی کوم سړی دعوا کوي مدعی کوي د خلاف څخه خبره څنګه مدعا علیه کوي مدعا علیه داغه تعریف کوي المدعى عليه من نسب نفسه لنفي الحكم المدعى عليه من نسب نفسه لنفي الحكم مدعى عليه هر هغه څوک دی چې غزان قائم کړي د نفي کولو د حکم د پاره هغه حکم چې مدعي ثابت دي یا نفي کوي دا نفي کول کې دا مدعى عليه دي مدعا علیه هر هغه کس دی چې غزان قائم کی د نفي د حکم د مدعی چې کوم حکم ذکر کوي دی داغه نفي دی ته مدعا علیه بیا دا مدعی مدعا علیه چې پس باندې بحث کوي پس باندې اختلاف کوي ته دعوا وي ایدا دعوا وي مدعی مدعا علیه بحث پس باندې کوي ته دعوا وي نو بس تعریف کو د مدعا علیه نه بعد د دعوی دعوا چاته وي الدعوا الدعوا ما يشتمل دعوا هر هغه جمله ده چې مشتمل وي الدعوا ما يشتمل الدعوى ما يشتمل على الحكم المقصود
الدعوى ما يشتمل على الحكم المقصود. الدعوى ما يشتمل على الحكم المقصود. اثباته بالدليل او التنبيه. الدعوى ما يشتمل على الحكم المقصود اثباته بالدليل او التنبيه. دعوى هر هغه جمله او قضیه ده چې مشتمل وي هغه حکم باندې چې هغه مقصودی وي، کوم کې چې اختلاف روان دی هغه حکم باندې دا دعوا مشتمل وي. چې دا حکم مقصوده دا اثبات کولی شي په دلیل یا په تنبیه سره. د دې دعوی د دې حکم اثبات کولی شي په دلیل یا په تنبیه سره، دې ته ویل شي دعوا. دا شو تعریف د مدعا د مدعی د مدعا علیه د علم المناظره تعریف موضوع غرض او د مناظری لغوي اصطلاحي تعریفات د مجادله مکابره د دې تعریفات ان شاء الله مزید بيو وایو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ونشهد ان محمدا عبدك ورسولك.